بسم الله الرحمن الرحيم. صوم شوا کتاب العاریه مصنف رحمه الله چې کله ودیعه فارغ شو عاریه کی خبره کوي ځکه عاریه هم امانت وی ودیعه پشان البته هغه عام و دا خاص دی چې دی کی ملکم د منفعت وی ورسره بیا عاریه عار ته منصوبه ده څوک چې کله د چا نه څه شی مفت کې غواړي چې زه به څه مقصد پوره کړم واپس به درکړم نو ورسره عارم محسوسوي او څوک وایي د دې کې د تناوب والا معنی ده تعاور تناوب نمبر والی تم ته نفعله او مالم د نفع دپاره څه ټیم راکړه چې زه هم ته نفع والمه رسئ په دې باندې باقي اصطلاحي تعریف والا کتاب کې خپل ذکر کړی دی او شرط ولدا دی څوک چې چاله په عاریه باندې څه شی ورکوي عاقل بالغ وي او دا څوک چې چاله په عاریه باندې څه شی ورکوي هغه ته معیر ویل کېږي او څوک چې تیاخلي هغه ته مستعیر ویل کېږي او د شی ته شی مستعار د کار ته عاریه ویل کېږي راځي ورله کتاب العاریه قال قدری مولا فرمائی العاریت جائزتون دا یہ حکم بیان کو اصطلاحی تعریف را روان دیکھا عاریه جائز دا دلیل څه دی ځکه دا د احسان یو نوع ده او دغه شان نبی علیه الصلاة والسلام د صفوان نه زغرې اخیستې وي عاریة لأنه نوع احسان وقد استعار النبي او عاریه کې اخیستې وي نبی علیه الصلاة والسلام دروان زغرې من صفوان نه اصطلاحی تعریف دا جرالی وهي تملیک المنافع بغیر عوض یو سړی د منافع او د شي مالک جوړول بغیر د عوض نه ماته لږ وګورئ یو سړی د یو عیني شي مالک جوړول په عوض باندې دې ته بیع وایي زه هدایت له کتاب ورکم دای مالک کوم هغه ماله پیسې راکړي عوض او یو سړی د عیني شي مالک جوړول بغیر د عوضه دې ته هبه وایي دله زه دا کتاب ورکم او څه ته پکې وانه لمه او یو سړی د منفعت مالک جوړول په عوض باندې دې ته اجاره ویل کېږي زما د کور نه نفعله میاشتې به دومره عوض راکې او یو سړی د منفعت مالک جوړول بغیر د عوض به دې ته ویل کېږي عاریه زما په دې کور کې بغیر د عوض اوسېږه دا کتاب مې مثلا استعمالوه واپس به راکې ګورئ وهي تملیک المنافع دا مالک جوړول دي یو سړي لره د منافع بغیر عوض بغیر د عوضه مولوی صاحب امام کرخی رحمه الله وی دې کې منافع او مالک جوړول نه بلکې دې کې منافع مباح کول اباحت دی زه چې هدایت له کور ورکم پکې اوسېږه نو دته مې د کور کم منافع دي مباح کړه مالک مې نه کو د منافع بلکې اباحت دی وکان الکرخی چې یقول هو هي اباحه الانتفاع دا د نفع حاصلولو تش اباحت دی بملک الغیر د ملک د غیر نه څلور دلایل وثابتې چې عاریه تملیک د منافع نه دی بلکې اباحت د منافع دی ور یو تملیک وی چاله خوراک ورکې زستا شو څه چې پکې یو اباحت دی د رسخان معنی کې نه څومره چې ته خوري مباح شو تا نه رسې به دا امام کرخی رحم الله وی دا اباحت د انتفاع دی دا غیر بار اول دلیل وہی په لفظ د اباحت معنی عاریه منعقد کیږي نو معلومیږي دا اباحت انتفاع ده لانها عاریه چې دا تنعقد منعقد کیږي بلفظ الاباحت فلفظ اباحت باندې یو دویم پدې کې موده مقررول نه دي ضروری نو که چېرې دا تملیک وي نه تملیک کې کوم موده مقرر نشي خو مجهولې اجاره قرض یا خو عقد فاسدېږي او دلته کوم موده مقرر نشي به مقد صحیح دی نو معلومیږي چې تملیک نه دی بلکې اباحت ده نه رسې به غوړي دیم دلیل دا ده کچره دا تملیک وي نو موده به مقررول ضروری ولکه اجاره کی حالانکه دې کې موده مقررول ضروری نه دي نو معلومیږي چې اباحت ده ولا یشترط شرط نه بده کی ضرب المدت بیان د موده ومع الجهاله وسره د جهالت د موده نه لا يصح التملیک وتملیک هونه صحیح کیږي درې موجه هدایت واوره دریم دلیل چې کله یو سړی چاله څه شی باریه ورکي نو هغه منع کول هم شي چې هلکه نور به نه استعمال راکوي
نه پکې کار ورکوي لنډه دا ده او نه تملیک کې کار نه ورکوي یو سړی تر یو شي مالک کې به ورته وي داسې مه کوه داسې مه کوه دا ملک د چای نه کولی شي یعنی نه کار تملیک کې نه ورکوي او چا کې ورکوي اباحت کې او دلته ورکوي نو معلومیږي اباحت دی وكذلك هم دغه شان يعملوا فيه عمل کې بدی کې نه د معیر او څلورم دلیل ولا يملك الاجاره من غيره مستعیر چې دی کدا شی بل په اجاره باندې ورکوي دا کوم شی چې عاریته نه خستنی شي ورکولې نو کدا یې مالک وي نو په کار د ورکولې شي ولا يملك مستعیر مالک نه دی الاجاره چې دا شی مستعار دا په اجاره باندې ورکی من غیر بل کسلا ونحن منغوایو بی اباحت نه تملیک دی نو وقت شوتا اول دا چې عاری کوم لفظ دی د دې معنی د عطیه او عطیه ویل کیږي بل مالک جوړول نو د دې لفظ کې د تملیک والا معنی ده ونحن نقول انه دا لفظ داری چې د ينبه خبر ورکي یعنی تملیک نه څنګه ورکي فإن العاریه من العریه عاریه د عاریه نه د عاریه ویل کیږي عطیه تواتیه کې تملیک وینو عاریه کوم څه شو تملیک عطیه مطلب څه شی هبه کول ولهذا دویم دلیل واورا په لفظ د تملیک منعقد کیږي ښا په لفظ د تملیک منعقد کیږي لکه ملکتک منافع هذا العين دې کور د منافع هم مالک کې نو معلومیږي تملیک دی ولهذا دغه وجد ينقد بلفظ التملیک والمنافع قابله للملك اعتراض الک منافع کې ملک راتلی شي او کنه راتلی شي اجاره کې سړی د منافع مالک نه جوړیږي څه والمنافع منافع چې قابلتون دا قابل دي للملک د ملک د بارک الله یعنی لکه یعنی شي چې سړی مالک جوړول شي او سړی مالک جوړیدل شي دې کوم شي نو به تملیک دوه قسمه دي یو تملیک بیا وزن دی یو تملیک بلا وزن دی یو سړی مالک جوړه بایوز یو سړی مالک جوړه بلا عوض او دا عین کی جاری کیږي عین شي کی نه په منافع کې بم دواړه جاری کیږي عین شي کی تملیک بیا وزن بیا بلا وزن هبه ده نو منافع کې هم جاری کیږي دواړه بے وزن به اجاره او بلا وزن به اریوي وګورئ لنډه دا ده چې څنګه اعیان قابل د ملک دی د شان منافع هم قابل د ملک دی او به تملیک بل مالک جوړول نوعانی بیا وزن وبغیر وزن ثم الاعیان چې تقبلوا قبلی النوعین دواړه بای وزن بغیر وزن دواړه قسمه راتلی شي بیا او هبه فكذا المنافع چې دي کې بم دواړه قسمه راتلی شي اجاره او عاریه به جوړیږي والجامع بینهما د دوړ منځ کې جامع څوک د دفع الحاجت دفع د حاجت څنګه چې عین کې مالک جوړول صحیح دي منافع مالک جوړولم صحیح دي ولې عین کې مالک جوړول هغه حاجت دغه پوره کول دي مثلا د مشتری یا د موهوب له دغه شان منافع کې مالک جوړول څوک هم صحیح دي د حاجت پوره کول دي لکه مستاجر او مستعیر هغه دلیل د لفظ اباحت نه نیول او خیلمو چې بل لفظ اباحت منعقد کیږي نو موږ ورته جواب کې وایو دا لفظ اباحت د تملیک د پر مجازن راځي کنه لکه اجاره کې وګوره تملیک دې کنه ویا و دې نو هلته هم لفظ اباحت استعماليږي نو کچري لفظ اباحت د اباحت دلیل وی تملیک په نه راتللې به اجاره کې تملیک نه وي د منافع صرف اباحت به ولفظه الاباحه لفظ د اباحت معنی چې انعقاد د استعاری کیږي نو استعیرت للتملیک غسل کې تملیک په معنی باندې استعماليږي هغه د بار عاریتن راوړل شي دا لفظ لکه اجاره کې استعماليږي دا اجاره هم په لفظ د اباحت معنی کې دل شي فإن تنقض اجاره منعقد کیږي بلفظ الاباحه په لفظ د اباحه سره وهي تملیک نه کې اجاره خو تملیک دی نه دا نه د ضروري چې څوک په لفظ د اباحت منعقد کیږي هدایت نه غدي تملیک نه پاتې شو جهالت مسله کړي وا چې موده ولا کچری دی کې تملیک وې نو موده بیانول بورلا ضروری وی هلان کې دلته موده بیانول ضروری نه دي نو معلومی کې تملیک نشته لري موږ ته جواب کوو تملیک دی او موده دی بیان نشم سباق نه کوي ځکه موده بیانول هغه کې ضروری که موده بیان نشي چې مفضیل المنازعه جوړیږي نو ځکه موده بیانې او کوم دی کې چې تملیک وی خو موده بیانول موده نه بیانول جهالت د مودي مفضیل المنازعه نه جوړیږي بس به سبا کم نه کوي نه رسې به څنګه جواب شو به موده بیانول باغ تملیکات کې ضروری کچره بیان نشي چې جګړه جوړیږي کوم ځای کې چې
کم تملیکات چې داسې که موده به کې بیان نشیم جګړه نه جوړېږي نو هلته موده بیانول ضروري نه دی او دا د هغې نه دی والجهالة لا تفضي إلى المنازعات دا مفضي کېږي نه جګړې ته لعدم اللزوم وجه دا ده دا خو څه لازمه نه وي نو معیر یې هر وخت کې واپس غوښتلی چې هلکه شی مې واپس راکړه فلا تکونون دا ضرر چې دی جهالت چې دی دا نشلو ضائرة ضرري دا جهالت ضرري نشو ولأن الملك إنما يثبت بالقبض وهو الانتفاع وعند ذلك لا جهالة بلا وجه ولا بیان کړي ملک منافع باندې کله حاصلېږي چې کله په قبضه وکړي او د قبضې په وخت کې خو د منافع قبضه دا ده که یو ورځ پکې اوسېدلې مثلا د هغې قبضه تا وکړه د دغې منافعو دویم ورځ ماښام شو ماښام ته ورسېدلې مثلا د دغه دویم ورځې منافعو قبضه دې وکړه درېیم ورځ د درېیمې څلورمې نو دې کې ملک الله راځي چې کله ته نه فاصله کړي او کله چې نه فاصله کړو جهالت هم ختم شو یو ورځ اوسېدلې خو دغه وکړه پوره شو دویم ورځ باندې هغه نه واپس اخیستلی شي که دویم ورځ اوسېدلو منافع قبضه کړله نو بس بیا جهالت د هغې هم ختم شو نو که څومره خوسیږي دغه ټول دی دغه ټول منافع دي معلوم دي ولأن الملک چې دی دا ثابتېږي په قبضې سره وهو الانتفاع او هغه قبضې سره نه فاصله ول دي وعند ذلک او کله چې سړی عاري نه نفع والي لا جهالت به خو جهالت نه او پاتې شو هغه دلیل دا چې نه پکې کار ورکوي دا ویلي که نه نو مولوي صاحب اصل کې موږ وختي ویل دا عاریه کې دا نفع حاصلول چې دا نفع پکې پیدا کېدل ټیم په ټیم وي یو ورځ نفع د هغه دې واخیستله کور دی مثلا اوسېږي پکې دویم ورځ درېیم ورځ نو دا تم کېږي په قبضې سره نو څومره نفع چې والي دغې قبضه وشوله کومه نفع چې لا نه ده موجود شوې او ته نه ده اخیستې نو هغې باندې لا قبضه هم نه ده راغلې نو چې کله مویر وایي نور پکې مه اوسېږه دا نهي چې کوي نو دا د هغې ملک کوي چې هغه هغه ته ورکړی نه دی یعنې هغه منافع چې هغې ورته لا ورکړي ولې هغه لا موجود شوي نه دي نو نه رسې پې والنهي منع دا منع ده عن التحصیل چې نوره نفع مه حاصلوه دا نه چې کومه یې ورته ورکړي هتې واپس دي نه رسې پې او ختمه شوي فلا يتحصل المنافع ولا ملکي معنی دا چې حاصلېږي نه منافع کومه دی چې ورته لیکلي نه حاصلېږي منافع علی ملکي په ملک د مستعیر کې څه مطلب د مستعیر د ملک نه منافع واپس نه اخلي چې هغې ولکه کوم مالک جوړ کړی دی واپس چلی مخکې را دی ولا یملک الاجارة هغه ویلي و که نه چې اجارې مالک نه دی دا مسله وروسته را روانه ده مستعیر دا شی چاله په اجاره باندې نشي ورکولی وجه دا ده بس وروسته وایو بهرحال ګورئ ته ولا یملک الاجارة او مستعیر مالک د اجارې نه دی ولې که اجارې مالک شي نو دی کې معیر ته ضرر دی څنګه دی هغه وروسته بیان کو لدفع زیادت الضرر ځکه چې دفع شي زیاتي ضرر د معیر نه که اجاره جایز شي نو معیر ته ضرر دی على ما نذكره ان شاء الله تعالی قال قدری مولا فرمای ولی سے حکم داری بیان شو خطر و صبوره تعریب داری بیان شو دوا و دریم نمبر کم الفاظ معنی انعقاد داری کی دغه بیان راته کوي او انتهی آسان دی بزر زری وایو وتصح عاریه صحیح کیږي بده قول معیر باندې ار تو کا الک دا کور مثال عاریه تندر کو ولی لانه صریح ذکر لفظ خو صریح دی فيه عقد عاریه کې دیم واطعمتك هذه الارض او تعالی می بطور طعام در کړل لازمکا لانه مستعمل فيه ذکر اطعمتك لفظ دا استعمالی کی باغ دیاریه کې خو غره مجازن استعمالی کی اصل کې مسله دا ده چې لفظ د طعام چره کله چې دی اضافت وشي دا سی او شیتا چې دا غي عین خړل شي نه باغی کې به تملیک دی عین وی به هبه وی الکه د دې روټي طعام می تا تدر کو طعام نسبت روټي ته وشو نو روټي خو عین خړل شي نو دا روټي می ته هبه کړه دا معنی ده او کله چې طعام نسبت د سی او شي ته وشي شغه نه خړل شي نو به غاریه وی لکه رازمه کمه به تور طعام در کړمانه نفته اعلی لکه دلته چې هم دغه شان منحتک هذا الثوب او در میکلتا دا کپڑا دای دریم شو وحملتک على هذه الدابه او تماسور کړلی بده حیوان باندې دا څلورم شو خو دې دریم او څلورم په باره کې یو قید لګی چې کله د هیبي اراده نه وی غوړي که هیبي اراده وی به دي کې
هبه راځي اذا لم يرد به الهبه کله چې اراده نه وي په اخرو دوو کې هبي لانه ما ذکر اخر دوه چې دي لتملیک العين د بار حقیقت کې دي البته مجازن ته عاریه ولا معنا خصله شي تملیک دي ان معنا هبي د بار دي وعند عدم ارادته الهبه کله چې اراده پکې د هبي نه ویني حقيقي معنا نالي يحمل على تملیک المنافع معنی به حملی کې تجاوزا معنا من حيث المجاز څلور پنځم نمبر واختمت که هذا العبد الګ تعالی می خدمت د پاره دا غلام درکو لانه اذن له دي صورت کې گویا چې د خپل غلام نه اغتوي زما د غلام نه ته خدمت غستل شي د اجازه ورکي لانه اذن له دا اجازه د مستعير ته په استخدامه یا لانه اذن دا معیر چې اجازه کوي له مستعير ته په استخدامه چې ته خدمت غستل شي د غلام نه شپږم لفظ وداري لك دا زما کورستا د بار شو سکنا د وسیدو د بار یادوما لان معناه د دې لفظ معنا نه دا سکناها لك سکنا د دې کورستا د غوري عین کور نه مدغاری کنه نو څو شپږ وم نمبر وداري لك عمره دا زما کورستا د بار شو عمره سکنا استاد عمر پوری خو غره صرف اوسېدل یادو مله سکنا تفسیر د خپلوي او ان شاء الله نن موږ مشکات کې مراشي کا لانه جعل سکناها دلته وګرځولا سکنا د کور له د مستعير د بار مدته عمره دغه د عمر موده پوری وجعل قوله سکنا او به اخره کې دا سکنا قول چې دی وګرځولو تفسیر د چا د بار لکه د بارد لقوله لکه یعنی ستاره بارد خو غره به تور سکنا هبنه یادوما چې ټول ګور دي شي لانه يحتمل تملیک المنافع زکه داری لکه سکن داری لکه عمره دي کې احتمال د تملیک د منافع او سکنای ور سره راوړهم پاغي ور حمل کو فحمل عليه بدلاله اخره نو حمل بشي باغي باندې یعنی عاریه باندې په دلالت د اخر کلام سره یعنی سکنا سره تاسو پیږی کنه زر خونیم لګي افغانستان دیکھا قال قدر مولا فرمائی وللمعیر ان يرجع في العاریه متى شاء برګوري جی احکام بیانې الکه معیر چې کنه څه ټیمو غواړي د مستعیر نه د خپل شی واپس کول شي وللمعیر معیر د بار جایز ده او يرجع چې رجوع کی باریه کې متى شاء کله چې غواړي لقوله عليه السلام نبی رسول الله والسلام د قولي دلیل فرمایي نبی رسول الله المنحه اصل کې منحه غوا بزي اوخه د ویل کېږي چې تی چاله پيو د پاره ورکی چې پي د استعمال وا نو کله چې غوړي واپس کولې شي کنه نبی له سلام څه فرمای المنحه د پيو والا حیوان چې مردودتون د واپس کیږي مالک ته دا تاسو ذاتی نه دي والعاریه تو چاله چې چاچی دلته شي عاریه کې در کوم موداتون دا مالک ته ادا کیږي واپس نغلب امخ کې ماریه وا المنحه ماریه د خواغه خاصه و د پيو د پاره والعاریه د عامه ولان المنافع تملك شيئا فشيء بلا اور هدایت نام شروع کی ویل د منافع چری دی معنی د مستعیر مالک جوړیږي خلق لګ یو ورځ اوسېدل د مالک شو د دوی ورځ له مالک نه دی ولی موجود شوی نه دی دوی ورځ چې اوسېدل د هغه مالک شو د درې ورځ نه دی ځکه هغه موجود نه دی نو چې درې ورځ پکې اوسېدل د هغه مالک شو نو دا ټیم په ټیم موجوديږي نه رسېږي نو دا کم چې موجود شوی دا هغه مالک جوړ کړي دا کم چې نه دی موجود هغه لا نه دی موجود نو دا هغه مالک هم نه دی جوړ کړي چې نه دی جوړ کړي خپل شی دی واپس کولی شي منافع چې دي سره د دې مالک جوړیږي شین فشین لګ على حسب حدوثها موافق د پیدا کېدل د منافع فتملیک فيما نو ورکنه یو سلیک مالک جوړول بدس یو شي کې چاله موجود هم نه چې هغه څم نه موجود هغه سره رجوع کول شي فتملیک یو سلیک مالک جوړول فيما باغ شي کې لم یوجد چاله نه موجود لم يتصل به القبض هغه پر اصل کې قبضه نه ده مولوی صاحب زه د هدایت ته ته مې دا کتاب هبه کولا قبضه مې نه ده ور کړې دله قبضه نه ده کړې به ته مې واپس مې کو نه در کوم الله صحیح ده کنه ده دلته د کم منافع چی یو ورځ خو سیدل دی دوی مرز مانی د دوی مرز لانه دراغلی ناغه منافع نه دی موجود چې نه دی موجود مستعیر په قبضه نه د کړي چې قبضه په نه د کړي خو واپس کولای شي کنه فتملیک فيما مالک جوړول باغ شي کې لم یوجد چغلانی موجود شوی لم يتصل به القبض غیب پر قبضه نه متصل کیږي چې نه قبضه پکې نه دراغلی تام شوی نه د نفس الرجوع رجوع کې سیدان هو داغه
او هغې کې وبس رجوع کولی شي. قال قدري مولا فرمایي والعاریة امانة ان هلکت من غیر تعد لم یضمن. بر وګورئ جی شی مستعار که د مستعیر په لاس کې هلاک شي که نه تعدي زیاتې ونه کي توان پرې نشته دی. ها که استهلاک وي بیا به تاوان یعنی دا قبضه چې ده دا کومه ده غیر مضمونه قبضه ده که. والعاریة دا عاریه چې ده امانة دا با امانت وي ان هلکت که هلاک شي من غیر تعد بغیر سره تعدي نه لم یضمن مستعیر ضامن نه جوړیږي. امام شافعي رحمه الله وی ضامن جوړیږي ښه. وقال الشافعي رحمه الله فرمایي یضمن مستعیر ضامن جوړیږي لانه قبض مال غیره لنفسه. دا قاعده بیانې څوک چې د بل مال ځان له قبضه کړي نو هغه ضامني دم دا مال خپل منفعت د پاره قبضه کړی دی د معیر نه نو دا هم څه وي ضامن به وي. لانه قبض د مستعیر قبضه کړی دا مال غیره د مال د معیر لنفسه ځان د پاره او حق هم په نه دی پوري که یو سړی حق پوری او به قبضه کوي خو صحیح حق هم نه دی اعلان استحقاق حق هم نشته فیضمنه ضامن به وي. والاذن اعتراض امام شافعي رحمه الله باندې بې دا قبضه چې کوي دا خو په ځن د معیر باندې کوي کنه ورته وي دا قبضه کا وای قبضه خو ورکړی دا د قبضه ضرورت قبضه ته ورکړی دا نو سره به منافع ودلې نشي نه دا نه رسېږي به وران می ویل هغه دا ویل چې یعنی اعتراض په امام شافعي سبانه چې بې دا کومه قبضه کوي مستعیر دا خو په اجازه د معیر کوي په اجازه د مالک. امام شافعي رحم الله جواب کوي اجازه شته خو صرف په نفع کې یعنی شي کې نه هلته به نه رسو. والاذن اذن چې د مالک د طرفه ثبت ضرورت الانتفاع دا ثابت دی د دې لپاره د ضرورت د نفع د وجه نه یعنی نفع خو نه نشي اخیستلی تر څو پورې چې اجازه نه دا اذن چې دی دا ثابت دی د نفع د ضرورت په وجه فلا يظهر نو دا اذن به موږ نه ظاهرو فيما وراءه د ضرورت نه علاوه د نفع نه علاوه په عیني شي کې هلته ضرورت نشته. ولهذا بل دلیل واوره امام شافعي رحمه الله وی دا عاریه چې دا رد واجب دی وبسي واجب ده نو که چېرې دام د دې خبرې دلیل دی چې حق پکې نشته نظامین بي. ولهذا اي لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق كان واجب الرد. دا اصل کې دا ولهذا كان دا دلیل د دې خبرې جوړي چې مال د غیر قبضه کړي دی بغیر د حق ځان د پاره او څوک چې مال د غیر قبضه کی بغیر د حق نو هغه باندې وبسي واجب دی. دا غي دلیل لیکه. ولهذا دغه وجه كان دغه عاریه واجب الرد دا واجب الرد ده. وصار المقبوض على صوم الشراء عاریه دا څه شوله عقد عاریه لکه مقبوض على صوم الشراء. مقبوض على صوم الشراء څه معنا یو سړی د دکاندار نه سامان واخلي وایي زه ګورم که خو هم شو به در نه واخلو کور ته وړي که نه نو هغه که ترې واخلي او کور ته رواني او هلاک دي شي د هغې تاوان په دغه کس ماني ګاک ماني دلته به مي وصوره دا به داسې شي لکه یو شی چې قبضه شي علی صوم الشراء د پریډ د اخیستو بیا د دې کوم شي قیمت یې د شي کوم قیمت یې به ورکوي. ولنا موږ وایو ان اللفظ لا ينبغي عن التزام الضمان لږ به وګورئ موږ خو رایې دا ده زموږ د حنافو چې هلاک شي مستعیر ضامن نه دی. وجه څه ده د لفظ کې د زمان والا معنا نشته دی په لفظ عاري کې د زمان والا لأن اللفظ لا ينبغي دا خبر نه ورکوي عن التزام الضمان چې زمان دی لازم شي لأنه لتمليك المنافع بغیر وزن. کی تعریف هم دار ځکه دې کې معنی منافع او مالک جوړول دي بغیر دی وزن نو زمان معنا پکې نشته او افشل او لاباحتها یاخذ جمهور رائے ده چې تملیک د منافع او ده یا د امام کرخی رحم الله را چې اباحت ده منافع او ده. والقبض لم يقع تعديا لكونه ماذونا فيه. اعتراض احناف باندې دا قبضه چې مستعیر کوي کنه دا تعدی ده کنه وینا دا خو په اجازه د مالک باندې کوي. والقبض لم يقع تعديا لكونه ځکه دا مستعیر چې ماذون د اجازه دی به قبضه کوي. والاذن وان ثبت لاجل الانتفاع فهو ما قبضه الا للانتفاع. اعتراض به اجازه خو صرف د نفع لپاره ورکړی کنه نو ای جواب هغه هم د نفع لپاره وصول کړی یا څه بل لپاره خو نه ده. مستعیر هم دا شی چې وړه قبضه کړی دی رچا د لپاره دی
نفي لپاره نو اجازه هم د نفي ورکړې قبضه کړې هم دي نفي لپاره پوه شئ نو ستادي پکې رااله برحال موږ احناف وایو زمان ځکه نشته دی چې دا لفظ د زمان خبرداري نه ورکوي یا پکې د تملیک د منافع بغیر عوض مسله دی یا د اباحت د منافع بغیر عوض او بعد شوله قبضه که څوک وایي دا تعدي ده نه دا تعدي نه ده ځکه دا په اجازت د مالک وي نو که څوک اعتراض وکړي چې د نفع اجازت وي که نه نو موږ وایي قبضه هم د نفع کړې ده که نه منافع وکړې ده اجازت چې دی وان ثبت والاذن وان ثبت لاجل الانتفاع اگر که د صرف انتفاع د پر ثابت دی نو فهو مستعيرم چې ما قبضه الا للانتفاع هم د دې لپاره قبضه کړې ده نو فلم يقع تعديا لنډه د قبضه د تعدي نشوله دې ته موږ ظلم زیاتې نشو ویلی اجازت منې کړې ښه اعتراض دا دی چې دا مستعیر چې کله دا شی واپس کوي معیر ته دې معنی کومه خرچه راځي که نه دا په مستعیري معلومیږي چې دا قبضه د زمان ده لکه غاصب چې شی واپس کوي که نه غاصب نو تاوان د خرچه مرچه به واپسوي کې بچایي په غاصبي دا چا معنی چې خرچه راځي نو معلومیږي دا ضامن دی لکه اوس مودع چې واپس کوي انشاءالله را به شي مودع نه خرچه په مودع نه وي بلکې په مودع معنی دلته قبضه چې وه د زمان نه وه او غاصب کې غاصب معنی خرچه وه نو قبضه د زمان وه او دلته هم خرچه به مستعیر شته نو معلومیږي قبضه د چا ده زمان ده نه رسېږي نو هغې کې جواب کوي وایي دا خرچه کول د واپسۍ دا داسې دي لکه د شي باندې خرچه کول دي دا کوم شي نه چې نه فعلي نو که ته د چا نه غوا بوځي او پی ته ځان له پیو دپاره له درکړي عاریتن نو خرچه به پې کې که نه به کې څنګه چې دغه خرچه ده په مستعیر دغه شان د واپسۍ خرچه هم ده پې وانما وجب الرد مونة او واجب دی رد او رد واجبی مونت د قبضی خرچه د قبضی وی کنفقه المستعار دا پشان د نفقی د مستعار شي د کوم شي چې تپاری نیولې دغه نفقه څنګه پتا ده د غشان در باندې د واپسې خرچم ده او واجبی رد مؤونة خرچه كنفقة المستعار لك نفقة شيء مستعار شي فإنها للمستعير دم بمستعيري لا لنقض القبض دا دې برني چې قبضه ماته شوی ده قبضه وسم شته دا کوم خرچه چې بکی دا دلیل د خبرې نه دی چې دا قبضه د زمان ده والمقبوض على صوم الشرع دا غي څه جواب دی الکه مقبوض على صوم الشرع امام شافعي صاحب رحمه الله دلیل پیش کړو کنه موږ الته زمان ذکر چې الته خو عقد شوی ایجاب قبول شوی صرف کوړته وړي ګوري چې د څه ده کنه نو مقبوض على صوم الشرع چې هغه مضمون دی د عقد د وجنه ولی التعقد زمان ولا عقد دی بیا شرع زمان ولا دی کنه او دلته خدا کما عقد دی زمان ولا نه دی لأن اللفظ في العقد ذاك اخذ یو شی رخصل د عقد په وجه له حکم العقد دا اخذ د څه دی لکه چې باقاعده عقد وشو او باقاعده چې عقد وشي مشتری معنی پیسې لازمیږي کنه دا اثر خستلیم دا قد پشاندی پیسې به لازمیږي یعنی زمان به کچری هلاک شي علامه عرف بموضع دا خبر په خپل ځای کې یعنی مبسوط په کتاب الاجاره کې معلومه شوی معروفه شوی قال قدری مولا فرمای وليس للمستعير ان يؤجر ما استعاره فان اجره فعطب زمين برو ګوري مستعير لدانه د جایز کم شي چې باریه کې اخیسته دی قبل چاله په اریه معنی ورکی په دې مسله ټول پوه شو په تاله درکړې دی نه فتیا لدانه شتي اوس خلکو لورکه پردیش خیراتی کې وليس للمستعير مستعير لنه د جایز ان يؤجر چې ما باریه کې ویلو اجاره کې و یار خطا شو مستعیر لنه د جایز چې کوم شی عاریتن اخیسته چاله په اجاره باندې ورکی مثلا ما موټر سایکل هدایت لور کو لس ورځې به چلاورا چلا وځي فائدت یاله هدایت ځوان لاړې او بل چاله ورکو په قریب باندې لس ورځې 15 ورځې د پاره ولا مثلا 2000 روپۍ قریب باندې ورکو نه دا جایز نه ده وليس للمستعير مستعير لنه د جایز ايو اجر چې بوجرت کې ورکی ما هغه شی استعاره وکمي چې اریه کې ربل نه اخیسته فین اجر او کو اجرت کې چاله ورکو نو غره به هلاک شو توان به پیخه څخه
معیر مخالفت وکړلو فعاتبه او دا شی هلاک شي نو زمین بوي فعاتبه لأن الإعارة وجدا دا اعاره خو د اجارې نه کم عقد دی ځکه اجاره کې عوض وي او د کني او مونږ ویلي شیخ خپل مثل لرم نه متضمن تلا ما فوق لره اجاره چې دا د عاریه فوق ده او یو عقد چې وشي نو هغه خپل مثل لره نه متضمن مضاربت کې مونږ ویلو مضارب بل مضاربت نشي ورکول او دلته غي مثل هم نه دی برته دی نو شیخ خپل فوق لره نه متضمن لأن الإعارة چې ده دون الإجارة اجارې نه کم عقد دی والشيء چې لا يتضمن دا متضمن نه ما هغه چاله هو فوق حکم شي دی نه بري ولأنه بلوا وردا غ صورت دی چې موږ الله بر راشي کې اجاره جایز شي ما هدایت له موټر سایکل ورکو کنه اریتن او هدایت چاله په قریب باندې ورکو الله سروزو د پاره نو سوچو کوي چې کم کرایدار دی مستاجر چې ورته وي چې نټنی پوره شوی هغه نه مالک شو بس کولې شي نشي کنه نو که زه هدایت ته ویم چې لکه کوم شی مې پاریه درکړې راي کراله تکړه شه 2 ورځې پس ورته ویم هدایت ما ته واپس کولې شي نشي کنه نه رسې خبره مانی نه دې کې مویر ته ضرر دی وګورئ لأن والشيء لا يتضمن ولأنه لو صححنا وكثر منغا عقد اجاره مستعير لا جائز کو لا يصحون صحیح کیږي الا لازما مگر لازم بشي لأنه حينئذ يكون لازم بزکه ځکه دغه وخت کې وی دا لزوم ولې وای دا لزوم چې راځي دا به تسلیت من المعير دا د معير د وجه راغله هدايت دا به ال صحیح کیږي مطلب چې ما وته اجازه ورکړې ما وته اجازه نه دی ورکړې نو کمره ولأنه لو صححنا وكثر من عقد اجاره صحیح کو نو لا يصح نه صحیح کیږي الا لازما مگر صرف لازم به صحیح کیږي لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير ځکه دا وخت کې بدا علی چې کله معیر چیرې څوک چې اصل مالک دی هغه مسلط کې او غدل ته مسلط کړي بده معنی نه دی وفي وقوعه بل چې دی په واقع کېدلو کې او وفي وقوعه او کچره د اجاره واقع شي لازمه نو بدی کی زیادت ضرر دی بالمعیر په معیر باندې څنګه زیات ضرر دی بکی لسد باب الاسترداد په باندې د واپسې دروازه بنديږي الى انقضاء مدة الاجاره پوری پیږي کنه فابطلنا من عقد اجاره باطل کړل فین اجره خو کبه هدایت داسې وکړل نو متن کې ویلو زمين دی پیږي په ځکه د مالک مخالفت وکړلو به چې دا شی هلاک شي زمان به مالک د مستعیر نالی کنه د مستعیر څوک مستاجر دی چاله چې اجاره منی ورکړي غنه بیلی وای دوړ نه خستلی شي وایي به البته کله مستعیر نیوالی هدایت نیوالما نه دا به رجوع په خپل مستاجر باندې نشي کولای ځکه مستاجر بلاس کې شي هلاک شي نو مالک دغه نه زمان نشي خستلی او که رجوع په مستاجر باندې وکما نه غي د خپل موجر نه چې غزما مستعیر دی یعنی هدایت دغه باندې رجوع کولای شي خدای چې کله هغه ته پته نه و چې پردیش اجاره کړه هغه ته پته و چې پردیش نه بهم ته غسته نو به چې کله مالک دغه نه پیسې واغستل نو به هغه د مستعیر نه او د خپل مستاجر نه پیسې خپل موجر نه پیسې نشي اخیستل ته وې خپل بیان کوي فینا جره کچری مستعیر داشه اجاره مانی ورکو زمینه هو زمین به جوړیږي او د کله نه هی نسلمه دا وخت نه بس زمین وکړي چې مستعیر دغه مستاجر د شی سپارلې وي اچھا جی دسی وایا کله نه چې معیر مستعیر تسپرلو دغه وخت نه به بس دا مالک به جوړ شي او زمين به کنه فین اجره زمینه که مستعیر د شی اجرت مانی ورکو نو مستعیر به زمين شي کله نه به سیده مستعیر چې کله ورکول دغه وخت نه به زمين شي نو حين سلم کله چې مستعیر سپارلو د شی ما خپل مستاجر ته لانه اذا لم يتناوله العاريه کله چې اجاره ته شامل نشول عاریه د دې صورت کې دا غصب شولو او غصب د کم وخت نشولو کله چې بل ورکول دغه وخت نه زمان راشي و ان شاء المعير نو معير ته خو خدا مالک ته زمن المستاجر مستاجر د زمين جوړ کی لانه قبضه ځکه قبضه غ کړی دا او د معير شی قبضه کړی بغیر دغه اجازه نه قبضه کړی دا بغیر اذن المالک د مالک د اجازت نه غیر لنفسه ځان د پاره ثم ان زمن المستعير بکدا معير
زامین جوړ کی مستعیر هدایت لرا لا يرجو دا برجونه کوي المستاجر چاله چې بکری ورکړي هغه باندې ولی لانه ظهر من ویلو کنه څنګه چې دا بل په اجاره ورکړه د قوخنه دته شو مالک شو نو شي خپل شو شي ته شو نو ګوي خپل شي بل ورکړی دی او سره چې خپل شي چاله په اجاره ورکي ولاک شي به دغه توان خستل شي نشي د کار روانه د اجاره کې دا مسله چاره د کوم شی بکری ورکو داغه نه هلاک شو استهلاک نه هلاک شو تاوان دي نو ګویا هدایت چې څنګه ورکولو دی وخت دا مالک شو ځکه غاصب شو او به چې څنګه اغله ورکو نو ګویا خپل شی ورکړی دی نو کغه نه هلاک شو نو خو مساجر د تاوان دي نشي خستلې لانه ظهر انه اجر ځکه ظاهر شول چې کله دا زمان ورکی هدایت چې زمان راکو زمان خو وسره کو خو مالک داغه وخت نه جوړ شو ظاهر شول چې انه د هدایت دا مستعیر دا مالک چره اجر دی کنه انه اجر د اجرت کې ورکو بيبسي ملک نفسي دی کنه مالک غلط لیکل ملک نفسي خپل شی اجرت مانی ورکو وان زمن المستاجر او کده هدایت څوک مستاجر دی کرایدار کمالک اغه زمين جوړ کی يرجوال المواجر اب خپل موجر یعنی مستعیر باندې رجوع کوي خدای اذا لم يعلم کله چې هغه ته پته نه و چې نو کان اریه د شه داریه شه د فیدی پلاس د مستعیر کی او مال بکری را کوي دفعا لضرر الغرور د دې لپاره چې دغه نه د دوکي ضرر لري چې غریب خدا سوچ کو چې خپل شی دی را کوي بخلاف ما اذا علم کپته وتوا به دې شیخ استله قال قدري مولا فرمای ولو ان يعيره اذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل برغوري هدایت لما موټر سایکل باریه باندې ور کړی دی نه دای بل باریه ور کولې شي کنه عاریه نمنګ بګور دو صورت دي کله شی داسې شی چې استعمال کوون کې سره بدلیدل یعنی یو کس چې استعمالولو یو حیثیت جوړیدل بل چې استعمالولو بل حیثیت جوړیدل نو په دغه صورت کې بل باریه نشي ور کولای ځکه ما د دې استعمال اجازه ورکړې بل مې نه دی او کچري شه داسې وکړڅو کې استعمالي یو حساب دې خبر اب کې نشته څنګه چې اول استعمالي دویم د استعمالي دریم د استعمالي فرق پکې ناراضي مثلا کپڑی دي کدای صادر دی مثلا کې دې ته چې کدا غبل چې کدا غبل کم چې فرق پکې ناراضي دغه شان صورت کې به بل پاره باندې ورکول شي وته وګورئ ولو مستعير لجائز ده ايعيره چې دغه شی باریه معنی ورکی اذا كان کله چې ودا شی لا يختلف باختلاف المستعمل چې دا نه مختلف کېدل په اختلاف د مستعمل باندې وقال امام شافعي رحم الله فرمای ليس له هغه وی چې نه دوله جایز وي صرف دته مباح کړي فائدت یاله او چاته چې یو شی مباح شي نو هغه بل کسته مباح کوله نشي وقال الشافعي رحم الله فرمای ليس له مستعير لنا جائز ايعيره چې دا شی باریه باندې بل لور کی لانه اباحه المنافع ذکر عاریه دا خو اباحه د منافع او د علامه بینا دغه مسلکه من قبله والمباح له او چا د بر چې کوم شی مباح شي لا يملك الاباحه غیر دی مالک نه دی چې بل باره مباح کی وهذا دا عاریه اباحت ولدي هغه وی منافع چې دي دا قابل د ملک نه دي قابل د ملک ولی نه دي خو معدوم دي ما عادت ول ما بکور کې اوسېګا او اوسېدل چې دي هله موجود شوی دي نه دا مالک به څنګه جوړو ملنډ دا د اباحت او مباح له چې چاته چې شی مباح شي قبل ته مباح کوله نشي لکه چا د استخان ته کې نه ولې دا خوراک کوانه ته ځان سره بل څوک دا پروټي کې نه ولې شي کې نه غاصبې ته غورانه کې وي وهذا لان المنافع منافع چری دا غیر قابله قابل نه دي د ملک لكونها ولي ذکر د منافع معدوم دي نو به تاسو ولي په اجاره کې منافع په حکم د موجود کې ګرځولې اجاره کې هوتا سو جایز غنای کړه منافع نه بس اجاره کې موږ ویلي بار ویلي اصول کې چې قیاس تقاضا ده کې اجاره د ټیک نشي ځکه معقود له معدوم دي منافع ویجی ال تزکه جایز او چې ضرورت ضرورت او دلته ضرورت په اباحت بر کېږي نو تملیک لسلسي څو کوئی شوافی وي وګوره
وانما جعلناها من دا منافع ګرځولې دي موجود په اجاره کې له ضرورتي د حاجت د خلکو پوره کولو لپاره وقد اندفعت او د ضرورت یعنی حاجت د خلکو پوره کېدل دلته په اباحت سره پوره کېږي کنه ها هونه یعنی عاریه کې دی ونحن نقول هو تملیک المنافع بيد هم شروع کې ویلي عاریه چې دا اباحت نه بلکې تملیک د منافع و دی علامه ذکرنا نو چې کله سړی د منافع او مالک شو نو خپل استعمال یو کا بل ورکه مالک دی فیملک الاعاره بل عاریه معنی ورکول شي کل موسی له بالخدمه لکه وس هدایت د بارچا د خپل غلام وصیت کو چې د هدایت خدمت دی کوي د خدمت مالک شو کنه چې مالک شو نو دا اوس کدي غلام ته وای چې زما په ځمانه زما د خزي خدمت کوو زما د بچو خدمت کوو نو کولای شي ویلی شي وته کل موسی له بالخدمه والمنافع اعتبرت قابله للملك في الاجاره تګوره موږ جواب کوو دا منافع دا یو شی دی چې اجاره کې په دې معنی ملک راځي اعتبار ورکړی دی نو پاریه کې هم راځي او دوړ منځ کې علت مشترکه هغه حاجت د خلکو پر کول دي کله اجاره ته حاجتي موږ ویل چې لکه منافع معنی ملک راځي نو کله اریه تم وی مدلته هم وایي منافع معنی ملک راځي والمنافع اعتبرت قابله للملك د اعتبار ورکړل شوی دی چې دا د قابل وي د ملک په اجاره کې نو فترجعلوا كذلك او نقشن با منافع معنی ملک راځي په اریه کې مدفن للحاجت او د علت مشترکه دی چې د خلکو حاجت پوره شي وانما لا يجوز فيما ها جایز نه دي چې دا شی اریه کې د شی اریه کې بل لور کې چې هغه د مستعمل په وجه مختلف کېدل سره مختلف کیږي مثلا دله ما غاړې ورکو چې تی چلاوه موټرسایکل مې ورکو دله چل ورځي صحیح د مازه کا ورکو اوس بل کس ته غل صحیح چل نه ورځي نو تاسو په دره ک هدایت استعمالي چل ورځي لکه رکشا ده بس تسی وای رکشا ده خو چلولې شي کنه نو دله مې ورکړله ځکه ما زین کړه د صحیح استعمالي څوک صحیح استعمالي به خرابېږي نه اوس کده بل سره ورته خوازنه سنم دي د غاصب لور کی ناسب خو رکشا نشي چلولې څوک چې ډرایور نه یا خو خرابای مستعمل په مختلف کېدلو سره شي کې فرق راځي دې صورت کې به بل نشي ورکوله کله کوم دې ته ورسېدلو وانما لا يجوز جائز نه ده فيما باغ صورت کې اختلافو هغه شي کې چې هغه مختلف کېږي په اختلاف د مستعمل سره ولی دفعا لمزيد الضرر يعني المعير دې لپاره چې مزید ضرر د معير نه لري شي لانه معير چې دی مالک رضی به استعماله دخو راضی ده به استعمال د مستعیر باندې لا به استعمال غیری د بل به استعمال غنه دی راضی قال رضی الله عنه صاحب د هدایت فرمایي وره وهذا دا کوم صورت چې تیر شوی دا داغه دی چې مطلق ویخه تی استعمال قبل دای نه ویلی مشته پاره کله سورز پورې دای نه دی ویلی وهذا دا کماریه چې تیر شوله دا غسر د حکم چې تیر شو دا له اذا صدرت الاعاره کله چې اعاره صادره شوی مطلقه وهي الاربعه وجه لنده دا د دې څلور صورتونه دي زره هم تاسو لک بر وګورئ یو دا چې کما مختلف صورتونه ویل کتاب په ترجمه ویل مطلب مخکې رسمي کوم خیر دی بس وخت شي وتا اول لا چې ورته وي هم ته استعمال یو لس ورځې پورې به استعمال دوا وقت مقید کو قسم زم دا چې دې برعکس مطلق او ورکو تی استعمال او قبل او څومره وخت د باریا په کې بیان نه شو دریم کس پکې متعین شو وخت پکې نه دی او څلورم وخت پکې مقید شو متعین شو کس پکې نه دی او تو ګوره نو دا وهي على اربعه اوجه احدها ان تكون مطلقه في الوقت والانتفاع په وخت کې مطلق یو بنفع کې په دې صورت کې فللمستعير فيه بدې قسم کې مستعير د بار جایز اين تفع به چنبت والي اي نوع انشاء څنګه نه فهم چتيلي في ما تکس کستا سم یادو یا څلور صورتونه کې اول صورت کې عقیده سی ولګوي ما بګي کې د کس لګولو کنه دم سې کېږي څوران نه دي خبر هلته سې کې جوړ کو چې کوم وخت کې استعمال ولې شي او څنګه چې استعمال ولې شي وسوره سیدلې دې کې دې تم شاملېږي چې بل ورکه صحیح د څوران نه وکړه کوم دی نو مستعیر د بار دې قسم کې جایز دی اين تفع چې د شی مستعان
چې نفع اخلي به دغه شی مستعار نه ای نوع انشاء پکم نوع معنی چې نفع اخلي په ای وخت انشاء عملا بالاطلاق اطلاق من عمل کو کنه مطلق وته ویلي دویم ان تكون مقیده چې مقیده وي فيما بدوالو کې وخت متعین کړي او نفع متعین کړي فليس له مثلا د ما دکان ورکو چې بده کې بګوره صرف اتر خرڅه او مفت کې مور کړي دي نفع مطلب اریتن مې ور کړي دي خیرم دې کنه او مثلا یو میش پورې دي ان تكون مقيدا فيهما مقید شي په دوړو کې نو فلیس له دې صورت کې نه د جایز مستعیر د پاره ای یجاوز چې تجاوز کې فيه بدی دي کمی چې ته مسمى فيه ما سماه پدې نوع کې فيه پدې نوع کې یعنی د مقید نوع کې ما د هغه نو تجاوز کې سماه کمی چې ته مسمى کړي دی وخت او منفعت عملا بالتقييد د وجد تقييد نه په عمل باندې موږ په تقييد عمل کو الا اذا كان خلافا لکبر وګورئ ها کدا هدایت په دغه دکان کې د اترو په بل سیو کار کوي چې هغه د اترو نم کم ضروري دی یا د اترو په مثل له به کولای شي مثلا د تما حیوان ورکو چې بيدا والا او د ویل ز یو من غنم وړم ماشين لا نو به یو من وربش وړلې دوړو ضرر یو شان دی یا د غنمونم ضرر کې کم شی او مثلا مالوچ هغه په وړل شي دا ان شاء الله اجاره کړئ شي پیږي کنه وګورئ الا اذا كان خلافا هكذا خلاف مستعير كم كي الى مثل ذلك دغه شي مثل دی کی غنم بزي وربشو ترازي او خير منه یا دا غنم خیر وي څه مطلب ضرر یې کمی نو وسوي والحنطه مثل الحنطه دا غي مثال شو مثل د دې بده څه سورې جوړ کول حنطه مثل حنطه چې دا ماتوي جی دا غنم دی دا من دا پیل توړم به ما ورکړ به د دې غنم په ځای باندې نور غنم من کې خود نو یو شان دي سباق نه کوي والثالث دریم دار ان تكون مقيده في حق الوقت يوم يشپوري به استعماله او مطلقه في حق الانتفاع نفچ دي څنګه علي کا دکان کې اتر خرڅ او کچرته په کیلواري کې خپل کو خریدا والرابع او عكس اگر دي عكس چې وخت وته مطلق یو کار وته وخی مثلا اتر بابا کې خرڅه وليس له دي صورت کې مستحيل نه جایز اي يتعدى چې تجاوز وکي ما سماو کې چې د مسمى کړي وسور فلو استعاره دابتن دابه عاریت کې واخستلا او مطلق او چې څه په وړما او څوک به پکینی مثلا سواری به زکم قبل به سور کوما ولم يسمي شيئا او مسمانه کې وته شي نو دې صورت کې هدایت لا جایز ده خپل سوري کې مطلق ده او قبل به سوري خدا دا چې کله خپل سور شو نو واستد سواری متعین شو بل نشي قبل سور کو ناغه متعین شو به خپل نشي تعین خو به وشو له نو به هدایت لا مستحيل لا جایز ده اي يحمل چې خپل بدی حیوان باندې سور شي او ويعير او دام کول شي چې عاریه کې ور کې غیر لا للحمل سوریدو د پاره لان الحمل زکا دا سواری لا يتفاوت دا مستعمل سره بدلی کی نه خدا ما کوم مثال ویل او د رکشي چلول موټر سایکل نن سبا زماني به اعتبار سره دا بدلیږي کا اب خو به سواری شری چلول شو آسان کار بو مطلب خرمانی سوریدل یو خمانی لان الحمل لا يتفاوت وله یار دا صورت ما څه بزور روان کو لګو ګورئ دله می حیوان ورکو د څبو جوړلو د پارا سوریدل مانه سره روانه ده من غنمو د پارا نو کدا به خپل من غنم چې او قبل لور کوي ته به ځان خپل من غنم واچو پلان کې ځته ویسا پوه شوي کنه به سبق نه کوي سیمه وشن شو اوس وخت کې دی به فلو استعاره کې هدایت عاریه کې واخ سره د بجلتی کو شیم ګډوډ شنو ولم يسمي شيء له ولم يسمي شيء او تشيء د مسمانکو نو له هدایت لا جایز ده يحمل چې خپل به بار واچي ويعير غیر او دام ولا جایز ده چاله عاریه کې ور کې حمل هغه به بار خپل واچي ولی بار مطلب من غنم چې لئن الحمل لا يتفاوت او صحیح شو کنه او دبل صورت دار ولو يركب خپلم به سوریدل شي ويركب غیر او بلم به سورول شي وان كان الركوب مختلفا اگر که رکوب څوي مختلف في خدا کم صورت دی چې مطلقا اجازت وي لانه لما اطلق فيه کله چې دی کو ته اطلاق کو چې بس سواری کوا نو کبه دا رکوب د یو کس او د بل بدل وي نو اسیم اطلاق دی ټول جایز دی حق وته موقت کړي تب به سوري کنه به خپل مثلو خیر کولې شي خو غیر ضروري نشي فلو مستحيل جایز دا يعين
بس څوک چې متعین کوي معنا خپل سوري کې قبل حتی لو ركب بنفسه خپل سور شو ليس له سلدانه جائز ايور کې بغیر او چې بل سور کې لانه تعين ركوب وزك وس د ركوب متعین شو ولو اركب غيره قبل سور کو وسیغه متعین کو ليس له ايركب هو سلدانه جائز خپل سور شي حتى لو فعله كذا سيو کې ضمن ضامن بوي لانه تعين الاركاب ځکه دې صورت کې ارکاب څه شو متعین شو تاسو وایئ شوي نتیجه دار وتله که مطلقي ولا ورکی نو به کدا د خپل نفالی او دغه نفع کې بل چا لاریتن ورکی ورکولې شي خو بل چاله چې ورکی د نفع د چې کوم غسل او بلې تیلی دا به مثل وی یا به دغه نفع د دا غینم کوم ضرري یا لبجایزي او کو ته مقیدی کی چې تبت نفالی نو به بدغه صورت کې کچري اختلاف سره شی بدلیدل را بدلیدل به نشي کولای